الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خیبر سهار ډېر ټایم بعد اختر نه بعد لاس پروګرام ما مس کړی و ځکه چې زما طبیعت ټیک نه و. تاسو ته پته ده نن سبا ورځې داسې دي تھروټ انفیکشن فلو بیا دوباره ان شوې ده. نو زما هم لږ شان دی تھروټ انفیکشن و، هغې سره هیډیک ډېر سیویر و. نو بیا ما چې دی پروګرام سکپ کو. ما تاسو ټول مس کولی، مینا مې زیاته مس کوله او پروګرام مې مس کولو. او خیبر سهار سره زما داسې یو هغه وایي که نه چې مینه ده چې ځکه چې زه تاسو سره ملاویږم، تاسو سره گپ شپ لګوم، ایکسرسایز سیګمنټ وي او بل دا دی چې ښایسته د هیلث سره ریلیټډ خبرې وي او گپ شپ وي. نو ځکه چې دی دا پروګرام زه ډېر زیات مس کوم. مینا راځي لګیا ده، هغې مسنګ چې دی هغه خبره وایي که نه چې پروګرام کې هغې اپسنس چې دی هغه زه ډېر زیات فیل کوم چې هغه کله نه وي نو ما ته ډېر زیات احساس کېږي چې څه ما ته کمی شته، زما رایټ هینډ چې دی ما سره نشته. نو انشاءالله هغه راځي. مونږ ځو خپل ایکسرسایز طرف ته ځکه چې صحت چې دی هغه وي نو هغه وایي که نه چې ټول انسان چې دی او د هغې وجود چې دی هغه کامیابه وي. نو مونږ چې دی صحت خیال به ساتو، مونږ خپل خیال به ساتو، ایکسرسایز به کوو. په خیر په خیر په خیر د زړه سره ویلکم ویلکم ویلکم. څنګه ما ایله اوس خبره کوله د ګرانو کتونکو ته. نو ما ورته ویل چې میلمینا مس کومه او زما زه را روانه ما اواز اورېده زه دونه زیات چې دی زه تا سره هغه ټوین نه څنګه ټوینس داسې شوم تا سره چې اوس لکه زه تا ډېر مس کوم. ایک جا دو جسم هغه سین دی غلط ونه شو هغه سیریز وړاندې شوي زما هم داسې زړه شو مې هلته زه تاویږم ځم قسم سه هغه تازه تازه رغني. څنګه جاني بس زه ښه یم ته وایه کتونکو ته دې ووایي چې لاست ټایم ته بیماره وې او داسې د خلکو ستاسو کمي محسوسوله او ما تاسو ټول مس کولی especially you as always mashallah Meena looking awesome great and هغه وایي که نظره نشي. thank you so much تاسو سترګې ښایسته نن لکه جوړ ډېره ښایسته کړېدله رونه ځي چېرته بهر کبوی مچای والا کبوی خروس څنګه چې تا ویلي هم وي فارمیټ ایز اټ از دی زمونږه ماشاءالله. او شروعات به ستا د ایکسرسایز نه کېږي. څنګه دی نوی کور څنګه دی؟ نوی کور خو ډېر ښکلی او تا خو ډېر ښه ډیکوریټ کو منی او که نه دا بس سیټ والا را سره هیلپ کول خصوص پته کې شي اوتر یم چې د هغه سایډ ته کور د چا جوړ شوی دی د مغلظم پردې پکې زوړې دي چې دا مونږ هلته کینو بس دی راته پکې دا چل کوي او مونږ د ورته داسې ناست یو تا د انګورو غوشه نیولي او دا غوشه کو غوشه وي که نه غونچک غوچه نه غوشه دا څه کې ایکڑی زبانش بولنے غوشه تو میں بہت سالیس اردو خدالیس اردو چل بسم الله که خپل شروع کا ایکسرسایز زو خپل ایکسرسایز طرف ته ټول نه اول ملمنې به مونږ سره ایز یوزول کنه او راځو چې د سټیپر نن چې د سټیپر نه افتتاح لو هارد ایکسرسایز کنه ګور نه خیر د لګ لایټ بساتم لګ لایټ بساتم لایټ خو سم نه خو زه به لګ لایټ وساتم. اچھا جی لږ شانتې یو سلایډ غونته کې وارم اپ په واخلو. وارم اپ دپاره ضروري نه ده چې تاسو هغه خبره چې بس تشه او دا او دا کوئ. وارم اپ چې دی داسې هم کیدی شي تاسو سره سټیپر نشته ډونټ وري کور کې تاسو سره پوړی شته سټیرز شته په هغې باندې ایزیلی تاسو دا ورکاوټ کولی شئ او تاسو چې دی دا سټیپر کور کې هم جوړولی شئ. ترکاڼ باندې جوړ کې ښه ښکلې هغې ته وایي چې مونږ ته د لرګي داسې یو مونږ به ورته چوکۍ ووایو ټیک ده پڼو باندې هم کېږي خو وایم هسې میبي چې د چا سټیرز داسې چې هغه بالکل د کور لکه بهر نه راځي په دورشل کې هم انکمفرټیبل وي که نه نو هغې کې دا دی چې لکه دا جوړ کړي نو دا به ډېر ښه وي ځکه چې لږ شان د ایکسپنسیو دی که نه نو هغې سره به تاسو ته یو ډېر ښه لک راشي. ټیک شو سایدو واو که نه دا دې سره ما ته یو هغه کیسه رایاده شي. افریدو درته رایاد شو هغه څه وایي د افریدیانو په فروټو کې څه خوښ دی هغه کابوب لکه د دې د معصومیت دا اندازه واله که نه چې دي په فروټو کې کباب لټوي نو کباب چې دی زما خپل هم خوښي پرون مې خو هغه موسم کې خوند کوي روز چې داسې ښه ښایسته وریځې باران وي او داسې یخه یخني وي ګرمۍ کې بل دا چې د خولې ټیسټ یې ښه نه وي. پرون ما میډیسن لکه چې خوړلي نو خولې ټیسټ مې ښه نو بیا مې ویل راوړه دا کوبوب چې وخورو خلک تا پرون چیرې بیرې سیم کړی دی اچھا دی ښه
دا رغه دی چې بل ته مسئلې کوي خپل خپل پہ حملے کئی یہ حملے بہت ضروری ہے ضروری ہے. اچھا جی وارم اپ لائٹ غونډه کې ما وکړو اوس راځو خپل ایکسرسایز ته دغه څه به تاسو سایډ ته ودرېږئ ویټس نشته بیا اگین ډونټ وري اوبو بوتلې واخلئ هر چا په کور کې نن سبا اوبو بوتلې سفریزي ډرینکس چې کومې بوتلې دي هغه ووینځئ ډک کړئ ښه مزدار سکئ او هغه وایي که نه چې ایکسرسایز هم کوئ ښه اول به داسې راشو دا ٹھیک شو او دا ایکسرسایز به مینا ګیس کم ځای دپاره دی دا د سایډ تشي لو هینډلز د ترغ د غوښې او لکه یو سایډ فل یو سایډ ٹھیک شو بیسک به پکې ټارګټ کیږي دا ایریا او د سایډ پورا فل باډي ٹھیک شو په دې صوفو دومره خلک کینی که نه چې هغه روز تر روزه لاندې روانې دي لکه یہ ناجائز ہے نا سب کے لیے علیحدہ علیحدہ سیٹ ہونی چاہیے زما دپاره اوس دې کې نوي څه شو پرانا جمشید صاحب راشي شروعات وکړي او بیا یې په دینو چل سوچل سین روان شي لکه زه ډېره بخیل یم دې معامله کې شیرینګ از ناټ ان زما په کاته کې شیرینګ نشته لکه او هر شی کې شیرینګ خوند هم نه کوي خوند هم نه کوي لکه څه لیمیټډ شیزونه ټیک دي بٹ ناٹ لکه دا چې زه هر شی شیر ہم سے تو اسلام آباد والے اچھے ہیں ہر ایک بندے کے اپنے اپنے سیٹ ہے کنه ګیله دې په سر سترګو په سر سترګو نه صوفي لاندې لاړې زکی صاحب هم لږ غټ شوی دی کنه او جمشید صاحب خو ډېر غټ غټ نو څوک دی له یو بیل کلاسز ونیسم نه مغلازم سے شاید تخت پہ بٹا دیا جائے 15 ټایم ما یو سایډ کو 15 ټایم به اوس بل سایډ کو مینا نن کاونټینګ نه کې خپایم نه نو تقریبا روز موږ څومره وخت بس تقریبا مارننګ شو او یو 1.5 میاشتې پس 1.5 شو اچھا نو تا نه کاونټینګ هیر دی نه کنه زه بیا سکول کې داخله اخلم 6 جی 7 شپږ 8 اوه اته پلس او دا نه لس پلس 1 2 3 and 5 ٹھیک شو 15 وکړل کنه دونه موده بعد راغلی ډېره موده تو خو ستا خو چې دی نه مسلسل کلاسز روان دي غریبانان دا چې کوم دي ګوري په اشارو کې در سره خبرې کوم چې خلک پوهېږي ښه اچھا جی اوس راځو تاسو لکه خانې ته خیال شو مې وختي موازونه راتله مې الله خیر وکړي نه ما ته دلته بالکل تیاره کړې وه نو مال ما ته لایټ نشته دیکھ ذرا مل دونه زیاته لکه هغه او خانې زنده باد چلو ریډي اینڈ سٹارټ خاص خاص کسانو له لایټینګ کوي دا ښه د تاغې کټګري کې راغلی 3 4 دا 5 6 7 8 9 and 10 and 10 side change bal side ته براشو you 1 2 3 4 5 فهمید صاحب ما ویلو کنه مې مالا به وړو کې ټیبل جوړه کنه نو دومره کنجوسه دی هغه ټیبل جوړ نه کو زه دې میز ته رانږدې کړه خلک تا وایي دې غټ میز ته رانږدې کړه یاره خو خیر د ماشوم دی وایي خدایه نو زه به چا سره جنګ کو زه یې وایم کسان ډېر دي جنگ مه کوه جنگ ښه شی نه اچھا اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے روز ورنہ کوئی نہیں دیتا آج کل کے زمانے میں ہاں دا خو ته ډیره زیاته لکه چې واپس رالی ډیره جارحانه رالی نه ما به چې په رجوع نه مخکې ما به مجھے صوفې چاہیے که نه لکه زما صوفې نه که نه هغه د ستا د سیټ دی هغه ولې ډسکلوز کوې فلانې کې چې ومې کته په دې باندې ویرا چې ما مزوی دی لیونې دی ریلوے اسټیشن دی ایک هات ایک جا چلو خیر د خپه کېږه مزدار ستا خفګان زه به سبا خپله کورسۍ د کور راوړم تا هغه کار کې هغه عمرې له یو کس تلو نو ټریول ایجنټ ورته ویلې چې جاز کې ځای نشته جاز کې ځای نشته نو هغې ویل زه د خیر دی زه به کور نه سټول راوالم خو ماله سیټ راکړه نو تا نه هغه شی جوړ دی اچھا مینا اوس به دا دي د لیګز سکواټس ټول لیګز دي فرسټ همو سیکنډ همو او دا تھرډ شو ټیک شو داسې به لږ شانتې کینو بیا به اپ راځو بیا به لږ شانتې بیا او دا لکه ما هم یو نیمه میاشت ما مو شوه چې ما جیم پرېښودلی که نه او زه به هم نن نه دوباره جوین کوم نو زه دا سخته د اوس نه فیل کوم لګیا یم چې څومره طبعي چې څومره طبعي به کېږي سمې ډزې راباندې کېدې منې سمې دا چې دا سړی ما اخري 10 روزو کې آلموسټ داسې لږ
پرې مې خود کنه لایټ مې کو هغه ټف ایکسرسایز مې پرې خود بس هلکا پلکا لایټ به مې کولو بیا چې وزن مې کم شو نو نور خوشاله شوم نو د اختر نه پس مې وته بیخي ډډې نه لګېدلې 7 نن بس ځان پسې بیا چاړه رااله کټ کوا and 9 and 10 دې کې تاسو لاسونه هم ټارګټ شو ټمی هم ټارګټ شو تھایز هپ back ایچ اینڈ total body ما تا ته ویل کړه چې دا ایکسرسایز دي د ټوټل باډي هیډ ټو ټو دې کې ټول اوس بل لک شانتی کو پلانکس اوکې خطرناک یس ضروری او دا هم د فول باډي لپاره دي جی لک بداسه کا چې لک پکې زما هغه خفسوي پوزیشن صحیح راشي ټیک د مینا او یس کیمرې پسترګه به ماته پته لګي او صحیح دی یس اوس رالو پلانکس تا مینا کاونټینګ سٹارټ اوکې او د دې روز ته دا مو وایي چې دا چې تا لاسونه برې خې د دې څه بینیفټس دي کو د دې نه بغیر یو کې څه بینیفټس دي ګوره دې سره به لږ هارډ شي لکه زمونږ دا هغه دی چې مونږ باډي له زیات نه زیات تکلیف ورکو ټیک شو چې څونه یو کس له تکلیف ورکې هغه اریټیټ کېږي دا خلک ښه نه دي چې تکلیف راکوي چې تم پکې باډي له تکلیف ورکې دې له نه ورکوم که نه کار خو دلته خرابېږي کوم ځای کې خرابېږي دې دماغو کې باڈی ابھی 3 منٹ دی فلینک کو قدرے اوکے فہمید صاحب یہ 3 منٹ تک فلینک کرے گی ہاں اوکے ڈن چی بریک ٹائم شي اشاره بو شي صاحب فلینک ختم شي هغه پوره مونږ خبرې کوو صحیح چلو کاوا سٹارټ اچھا نو لگیا دی ټایم شروع ته چې بریک شي بس مونږ ډایرکټ په بریک ځو کنه نه دلا تا اچھا گل کرنی ہے نا اچھا نو دې کې دا چې د دبر چې کوم دی حقیقت ته چې کله دا شي نه نم یو تاسو فلینک کوي غم ډیر خطرناک دی سپیشلی تاسو لاسونه تاسو ټمی باندې ډیر زیات تکلیف راځي روز د ټمی د پاره دی دا او ډیر بیسټ دی او بل خبره دا چې دې کې یو شی وایم چې تاسو به یو دا مله نکېګا دا سی باندې اے تو تھک گئی تو بہانے سے نیچے ہو رہی ہے چې فلینک ستړی شم زه کله لاسونه مې تھک گئی ہوں هغه ځان ریلیکس کو روکاشا काउंटिंग अच्छा काउंटिंग खुद ही हो रही है 3 मिनट बाद ना अच्छा अच्छा मूंग यो रोज मुकाबला कोले द फ्लैंक का ना هغه हैदराबाद वाला जिम کې हाँ نو هغه ټرینر زما حلیمه نه نو یو نمبر په نمبر شل کسان یو غورځیدل کنه ما فراک چولو پاغه ورځ باندې زموږ ونټیش پارټي مو نو حلیمه دا سلام دی راغله کوم زه پوره پزما کا پرتوم کنه فراک وای نه اچھا وی لګو چې شکن وای نه یہ بھی صحیح ہے چې شرمې نه ولی دا غوي وی چې یو غټه خو بیا مونږ ګرځي دریم نمبر رالم زما سټیم نه ختم شو کی جی دیٹس انف روز ویل ډن زبردست थैंक यू اوس مونږ والیو چونا مونا بریک او روز به تیار شي ایکسرسایز ختم کو ایکسرسایز بیا واپس راځو اوکے او ډن زبردست جی تو جا چیتی جا کپڑے بدل کے آ تے میں بریک لیں گے بریک خپل بیا واپس راځو موږ سره اوسه ویلکم ستړي مشي پس د بریک جی زو روز خان تاسو ته وایو هر کله او د نمخ کې چې زو روز په غب باندې شو راځي چول د خپل ملمنو انټروډکشن تاسو سره کو دواړه ماشاءالله سوشل ورکر هم دي سوشل اکټیویټیز هم کوي او یو پکې دنو پالیټکس کې هم دي جی د ټولو ناول چې کوم روز موږ سره د خوا کې ناسته ده انیلا قاضي صاحب د دینوم دي جی او دا د تیرو درې کالونه ایز ا سوشل ورکر چې د کار کوي سوشل سېکټر کې لګیا د کار کوي دي کې مختلف ایشوز باندې چې دي لګیا د کار کې د زنانه او د کراس جنډر ماشومان او د هر څه په ایجوکیشن هر څه باندې خبرې کوي نو ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه انیلا خې جوړه خیر متاسو خیر جی ټیک ټاک بالکل ماشاءالله خبیا بل موږ سره دا نګت عظما د جی چې دا هم یو سوشل اکټیویست هم دا سوشل ورکر هم دا او سره چې دینو پالیټکس هم دی جوائن کړی دی پی ټی آی سره هم تعلق لري ته ویلکم کو السلام علیکم अस्सलाम वालेकुम क्या څنګه تاسو نګت صاحب अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं شکر ټیک ټاک دا خبره ته پښتو کې ویلو کنه چې خېما बस हाँ मैं आपके साथ गुजारा करूंगी आप मेरे साथ बिल्कुल सही कुड़ी तो सोनी पे लग रही है थैंक यू मैं पता है इसकी वजह से सारे इस तरह के सूट से अवॉइड कर रही हूँ अच्छा क्योंकि लास्ट 2 टाइम जो मॉर्निंग शो के ना जमा ड्रेसेस बदी सर मैच शुरू मा उस कोशिश को मैं चदी अपोजिट शेनो की राशन खैर दिमाग और सर बिया तोड़ मैरून पाया तोड़ मेरा वस्तु गुड है خيار شم कुड़ी خيار شو تا نه مزدکم गुड है राजू बावल باندې نیلا تراشو نیلا स्टार्ट شروعات څنګه ونشو د کم ځای یې اوله ته دا وایي به ایجوکیشن د څنګه وکړو زما نوم الینا قاضي دی اور زه چې کوم یم نو بیسیکلی د پېښور یم اور سوشل ورک ډپارټمنټ سره زما تعلق دی بی ایس 6 سیمسټر زه سټوډنټ یم زما چې کوم ایجوکیشن دی میټرک پورې ما سره د ایجوکیشن پېښور نه کړی دی بیا ما ګورنمنٹ فرنټیر کالج نه خپل اف اے وکړه بټ زما چې کوم مین کنسرن و هغه سایکالوجي وه هغې نه بعد بیا ما یونیورسټي اډمیشن چې کله راغو نو ډېر زیات هرډلز ما فیس کړل
ځکه چې زما خپل شوق چې کوم دی سایکالوجي سره خو چې کوم ټایم ما اډمیشن کولو نو هغه ټایم کې هغه میرټ اوپن شو زموږ دپاره هغه ان ټي ایس ټیسټ والا سیستم ختم شو نو زه بیا د سایکالوجي نه پاتې شوم بیا ما سوشل ورک کې اډمیشن وکړو خو چې چاته به ما ویل نو چې سوشل ورک کې ما اډمیشن وکړو ما ته وایي په دې څه کې دې کې څه دي لکه دا خو څه فیلډ نه دی بیا زه کنفیوز هم شوم بیا ما ویل تپوس مې وکړو چې یاره دې نه مایګریشن زه څنګه وکړم ځکه چې هر سایډ نه ما ته همدغه هغه راتلل که نه چې دې کې ته څه کې سوشل ورک کې څه دي نو بیا ما ویل لاست ډیډ لاین چې کوم د مایګریشن و هغه ما تپوس وکړو نو ما ویل چې یا به زه جرنالیزم سایډ ته لاړه شم او یا سوشیالوجي سایډ ته خو هغې کې چې ما لږ ټایم سپینډ کو په سوشل ورک کې نو بیا ما ویل چې نه دا خو ښه فیلډ دی لکه دې کې ایون ډیفرنٹ سبجیکټس مونږ سټډي کوو ایون زه سایکالوجي هم په دې کې ستا هغه شوق هم پکې پوره کېږي بالکل زما چې کوم سایکالوجي سره شوق و نو زما دا فیلډ چې کوم دی هغه ما له ډیفرنٹ پلیسز کې فیلډ ورک مونږ له راکوي ریسنټلی چې کوم دی نو ما مخکې فیلډ ورک زما په ایل آر ایچ کې ډي ای ټي سي او سایکیاټري ډپارټمنټ کې نو هغه د سایکالوجي شوق زما هغه پکې پوره کېږي لګیا بالکل اوس زما په منټل هاسپټل کې دی فیلډ ورک نو هلته کې هم زه چې کوم دی نو ډېر زیات لرنینګ زما کېږي او ډېر ښه فیلډ دی دا اچھا دا منټل هاسپټل کې چې ته لګیا یې کار جی جی دې کې ریشو د زنانو زیاته کو سړو دې کې د سړو زیاته ده سړو زیاته ده شکر دی الله چرته خو د سړو ریشو زیاته ده یا الله ستاسو شکر دی لکه دا پروف شو بس نور مخکې نه بس دې نه پس تاسو دی الله وبخي مونږ بخلې اچھا جی دیٹس نایس جی ښه نو دا ستاسو شروعات او داسې تا کمې پیشې چې چرته کېده هغه تا په دې طریقې باندې پوره بالکل فردر څه کوې په څه باندې کار کوې دا هم تپوس کوو اوس به راشو مونږ نګهت صاحبه له به راشو نګهت صاحبه ستاسو جرنی آف لائف چرته نه شروع شو څنګه شروع شو अच्छा मेरी तो मैं अपनी लाइफ से इस तरह आपको स्टार्ट बताती हूँ कि मेरी बड़ी अर्ली एज में शादी हुई थी मैंने मैट्रिक किया था एफएससी के प्रमोशन टेस्ट में अच्छा उसके बाद जब मैं अपनी मैरिड लाइफ मैंने स्टार्ट की तो मैंने खुद इस चीज़ का स्टेप लिया कि मुझे एजुकेशन अपनी कंप्लीट मैंने कहा शायद आपने कहा है कि मैंने खुद इस बात का स्टेप लिया कि मुझे शादी करनी है मुझे शादी का बड़ा शौक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी शादी के बाद मेरा अब सेकंड सेमेस्टर है मैं एमफिल कर रही हूँ उर्दू लिटरेचर में माशाल्लाह पेशावर से और दूसरा जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे मसाइल हमारे केपी में स्पेशली मैं कोहाट से हूँ तो वो कोहाट ऐसा इलाका है जहाँ से बहुत ज़्यादा गांव लगते हैं उसमें बहुत मसाइल हैं ख़वातीन یو ستاسو بیا هم بل پلس پوینټ تاسو سره دا ګډ لګ د دي دا وروز چې خاون ورته داسې ملاو شو عموما خاوندان داسې نه وي چې هغه ښځې له اجازت ورکړي د واده نه پس سبق او ځکه چې هغه چې بس ته کور ته رالې زما ذمہواري او د کور داسې ذمہواري شي اکټیویټي وکړي چې هغې کې میل انوالو وي دا ډېره ګرانه شي بیا जी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने निकलना शुरू किया तो मुझे सोशल वर्क का वैसे ही शौक़ था और आप ये देखें कि मैंने अकेले ये अपना कदम उठाया सोशल वर्क के लिए ख़वातीन के लिए स्पेशली जब मैं इस वर्क के लिए निकली तो स्पेशली मुझे जो ख़वातीन के मसाइल लगे हैं उसमें गायनी सेक्टर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे हॉस्पिटल्स में गायनी वार्ड्स में कोई प्रॉपरली इंतज़ामात नहीं है मतलब आप पेशावर को अगर देखते हैं तो चलें ये बिग सिटीज़ में आता है एक अगर आपको हॉस्पिटल अच्छा नहीं मिल रहा तो आप दूसरे हॉस्पिटल में भी रेफ़र कर सकते हैं ऑप्शंस हैं वहाँ पे अब कोहाट में मसला ये था कि वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है अच्छा डॉक्टर्स के वहाँ पे ऐसे रवैये और ख़वातीन मर रही हैं सारी चीज़ें हो रही हैं और एक दफ़ा तो मैंने ये किया कि वहाँ पे जाके मैंने खुद एक रात गुजारी है एज ए पेशेंट अच्छा उस पे मैंने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ख़वातीन चीख रही थी मर रही थी इवन दैट के जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने स्लैब तक की है ख़वातीन को स्लैब तक ये कब की बात कर रही हैं ये राउंड अबाउट 2.5 ईयर हो गए हैं लका उस उम्दा जाहिलियत जी जी बिल्कुल लेकिन नहीं वो वही वाली एलिमेंट्स हैं कि हमारे बेचारे लोग दब जाते हैं स्पेशली जो ख़वातीन गांव से आ रही हैं उन्होंने मतलब नहीं बताना कुछ भी नहीं किया हाँ उसके बाद मैंने इस मेडिकल फील्ड से जितनी भी ख़वातीन के मसाइल थे उनके क्योंकि मैं कोहाट से एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं वहाँ पे भी वर्क कर रही हूँ ख़वातीन का उसके साथ हमारे जितने भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो मैं डोर टू डोर वर्क कर चुकी हूँ कि ख़वातीन के अगर कचहरियों तक नहीं जा सकते हैं या किसी वकला से बात नहीं कर सकते हैं तो मैंने अपने बिहाफ पे उन ख़वातीन के पास गई हूँ उनके प्रॉब्लम्स को मैंने देखा सुना
और फिर एजुकेशन का बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम है. ګوره علاقې چې څومره میروز خان کنه لکه ایون می مونږه ټارګټ کیږو اکثر خلک وایي تاسو زموږ زنانه ته څه ښایي یا تاسو زموږ زنانه پسې ولې راغشتې ده لکه دوی دا سوچ نه کوي چې مونږ د دې زنانه اویر کوو د دې دپاره د هغې حقونه مونږ هغوی له ورکول غواړو د دې دپاره سبا هم د دې سړو په کار راځي خو په کلو او کوڅو کې داسې قسم واقع نه کیږي ځکه چې سړي یو کاسې څوک راشي زنانه هسې سیلف ګرومینګ دپاره نو ته زما زنانه خرابې نو دا چې تاسو کوم پریدیم نه نو تاسو دا मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ. मतलब आपके पास भी मैं आई हूँ तो यही मैसेज मेरा होगा कि आप भी आगे मैसेज दें कि हमारी ख़वातीन को अच्छा बच्चियाँ इस दौर में हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शोर करते हैं कि जी ख़वातीन को बड़े हकूक़ मिल चुके हैं. नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ने बहुत इज़्ज़त भी दी है ख़वातीन को, लेकिन मसला ये आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है. इवन दैट कि हमारे अपने सर्कल में लोग ये बोल देते हैं बस चुप रहो ना, बस चुप रहो. अच्छा, फिर गांव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता. फिर जब स्कूल भेजा जाता है तो बस स्कूलिंग तक ख़त्म करा दिया जाता है, कॉलेज नहीं जाने दिया जाता. अब जो थोड़े से मसाइल हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आ गए हैं, अब पेरेंट्स बहुत सारे हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों को नहीं भेज रहे होते को एजुकेशन की वजह से. फिर वहाँ पे एक और मसला है कि आपको टीचर्स की तरफ से भी थोड़ा सा मसले हो रहे हैं, हरासमेंट का सामना होता है. रिसेंटली हाँ बिल्कुल. और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, हमारे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो मेरे साथ भी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे नंबर्स लेना, मेहनत करना, लेकिन हमारी थोड़ी सी ख़वातीन को भी इस चीज़ का अवेयरनेस देना भी बहुत ज़रूरी है कि आप कम अज़ कम मेहनत करके जाएं, किसी का हाथ पकड़ के ना जाएं. دغه شی دی بل روز په بریک باندې وځو خو ټیک شو موږ ښځې سپورټ کوو زموږ د ښځې خو زه به دا وایم چې زیاتر قصوروار موږ سړي نشو ټارګټ کولی ځینې ښځو کې هم فالټ وي خرابي په هغې کې هم ون سایډډ په کار نه دی کېدل ځکه د یو لاس نه پړک نه خیږي که نه अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है. ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं. ब्रेक अखलू वड़ू के शांति शर्त हम मजे जर वापस राजू. په خیر ستړي مشه هر کله راشه یو ځلې بیا جي خماوې جوړې ماته وې نه مې په خیر اغلی هر کله راشه نه داسې ښکلې لګیا وې په خیر ما جوړې ماته وې ما غاړه درکو په یو ټایم کې ما 3 کارونه وکړو کپ مې مونی وخت مې سې ک موبایل مې کې خود لکه جس تا به ویلی ما بدل دلته یو کس ساتلو هغه به دا کارونه کول بل سبا لرو لګا سبا مې لایف شته اچھا خبرې موږ کولې د زنانو په ایجوکیشن هیلث تعلیم په هر څه باندې چې کوم زنانو سره تړلې دي بیا هراسمنٹ باندې خبر وشوه نو زه به دویم چې اصل کې وی ایک مچھلی سی پورا تالاب ګندا ہو جاتا ہے نو د یو نیمه زنانه په وجه باندې سړي بیا ټول زنانو ته په اغه نظر باندې ګوري او د کې زه به دویم چې 50% د نارینو غلطی شته 50% نشته ولې چې هغه وی کنه هغه چې سو وګوري نو چې او دا یو داسې دا نوري بم دا څنګه چې موږ یو سړی وای چې دا خراب دی موږ دا ټول به خراب نو ایگزیکټلی دا شانتي هغه پوینټ اف ویو راځي ها نو په دې خو را شروع دې خو به را شو نیلا قاضي صاحب سره زه کوم کنه چې نو قاضي صاحب نو موږ به احترامان موږ قاضي صاحب قاضي لا بلک زور ورکو کنه قاضي صاحب हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम है उधर इस्लामाबाद में ना नो दागी नूम राशि دا قاضي صاحب موږ سره څوک مانه راشي نو موږ هغه سره صاحب یا احترامن جی لګو تاسو والد صاحب د الله ډیر جون ورکی والد صاحب دی قاضي صاحب خو هغه هم د چا والد صاحب د الله د علم جون ورکی امين خجی تاسو څه فوکس ته څه مین ټارګټ څه دي چې هغه باندې تاسو کار کوي ایشوز چې کوم دي زما چې کوم ایکسپیرینس دی ما اوسه پوری ایون زما 3 ایئرز ایجوکیشن چې کوم دی یونیورسيټي کې هایر ایجوکیشن ما حاصله کو زه 6 سیمسټر سټوډنټ یم خو ما تر اوسه پورې ډیر هر څه پېښور یونیورسيټي ما لراکه سپیشلی سوشل ورک ډپارټمنټ ریسنټلی چې کوم دی نو ما په پوره یونیورسيټي کې د انډونیشن امبیسي سایډ نه یو ایوارډ اچیو کو کوم چې انډونیشن امبیسډر ما لراکو په پوره یونیورسيټي کې صرف ما اچیو کو هغه نه علاوه زما خو خپل دا ټارګټ دی چې زه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کم او فردر چې کوم دی نو زه مخکې ام فل پی ایچ ډي پورې زلاړه شم اور زه چې کوم دی مخکې عمدغه یو پروفیشنل ایز ا پروفیشنل سوشل ورکر زه کار وکم اور زما چې کوم ټارګټ دی نو هغه په مارجنلایز کمیونټیز باندې دی په هغې باندې زه ډفرنٹ ارګنایزیشنز سره کار هم کوم لاست ویک ما اکټیویټیز کړي دي سپیشلی ماینورټیز باندې کوم چې مارجنلایز کمیونټیز دي نو په هغې باندې زه ډېر زیات کار کوم سوشل انکلوژن باندې زما چې کوم دی فوکس دی هغې نه علاوه چې کوم دی نو زما ټارګټ هم دغه دی چې یو خو وومن امپاورمنټ او بل ایجوکیشن زه پروموټ کوم مخې نه دی کې مینا یو سپارک مخکاري چې لکه شي کین
یا نو ان ان شاء الله ایوارډز او یو شی بل شی پته لګي چې ته به دا چې کوم ته ویل لګیای کنه دا هغه وی کنه ښکاره شي چې ته به ان شاء الله دا پروف Achieve کې کوې. او دا به اچیو کې او دا ګول ته به ته ځان رسې دا هغه سپارک تا کې ښکاری لګیا دی زنانو ایجوکیشن چې روز زنانو د ډیفینټلی موږ ایجوکیشن باندې خبره اترې کو نو هغه داسې علاقې شته چې هلته اوس هم زموږ جنکۍ محرومه دي بالکل، او ما خبرې چې د پنځمه پورې یا د میټریکه پورې پرېږدي هغې نه پسې نه پرېږدي نو داسې علاقو ته دې وزټ کړی دی چې تا ته لګېدلي چې دلته د ایجوکیشن زیات ضرورت دی فلحال خو مونږ داسې علاقو ته وزټ نه دی کړی بټ مونږ انیشیټیو د پېښور یونیورسټي نه اغوستی دی زه په پېښور یونیورسټي یو پروګرام چې کوم دی مخکې 1974 to 1975 کې دا لانچ شوی کمیونټي سروسز پروګرام به دې ته ویلو کوم چې د 2 ایئرز پروګرام دپاره هغه ټایم کې لیمیټډ و بټ 2015 کې هغې کې امینډمنټ وشو نو هغه کمیونټي سروسز پروګرام چې کوم دی هغې کې بیا په پوره یونیورسټي کې سلیکشن کېدو د سټوډنټس نو مونږ 6 انټرنز چې کوم دی د یونیورسټي نه مونږ پکې سلیکټ شو هغې کې چې کوم دی اوس مونږ فردر اویرنس سیشنز کوو خو هغې کې زمونږ مین فوکس چې کوم دی نو مونږ پهله پېښور یونیورسټي زمونږ انیشیټیو دی دا کوم چې زمونږ سټریټ چلډرنز دي دی چې کوم دی دی مونږ ایجوکیټ کوو دی دپاره مونږ یونیورسټي کې چې کوم دی دا منډیټري پروګرام چې کوم دی هغه سټارټ شوی دی نو ډفرنٹ ډپارټمنټس کې مونږ اویرنس سیشنز ورکوو دی کې مونږ 90 نان کریډټ آورز دی کې مونږ کار کوو نو مونږ پهلنی چې کوم دی ایجوکیشن مونږ د پېښور یونیورسټي نه شروع کړی چې پهله مونږ دا خپلې ایون دا چې کومې ادارې دي دې نه مونږ سټارټ والو نو مونږ به فردر بیا مخکې دا شی پروموټ کړو ښه ډېر ښه ماشاءالله نو دا سټریټ نه تاسو ماشومان چې لکه تاسو وایي کنه مونږ سټریټ ماشومان ایجوکیټ کوو جی جی نو هغې دپاره تاسو سټریټ په سټریټ ګرځئ ماشومانو پیرنټس سره خبره کوئ هغې څنګه تاسو لکه ایجوکیټ کوئ چې هغې دا خبره ومني ځکه چې سټریټ چلډرن چې څونه دي هغې کار کوي هغې دپاره هغې له 100 روپۍ ګټي او هغې کور ته وړي نو د هغې تاسو دا طریقه څه ده چې لکه تاسو هغې دا ایجوکیټ کوئ سټریټ چلډرن خو پهله یو دا خبره چې پېښور یونیورسټي که تاسو وزټ وکړئ پېښور یونیورسټي ته نو دا مدینه مارکیټ او کوم چې اس ټي سي مارکیټس دي که نه نو دا د دې سټریټ چلډرنز نه ډک دي لکه مونږ پهله ایون دا دومره ډیر زیات دي چې مونږ لا د دې هغه کمیونټیز ته مونږ لا نه یو رسیدلي دا ګډ دی د دې پوره بالکل نو دې کې زموږ سکسسفل سټوریز هم شته دي دې کې مونږ سره پېښور یونیورسټي کې آی ای آر ډپارټمنټ دی نو د هغې سټوډنټس چې کوم دی دې نه سټارټ اخیستی او هغې همدغه سټریټ چلډرنز رونیول خپل چې کوم دی د هغې چې کوم یونیورسټي نه بعد ټایمنګز دي نو هغې کې بیا هغې دا چلډرنز چې کوم دی ایجوکیټ کړي او هغې ډېر زیات سکسسفل سټوریز هم چې کوم دی د هغې بیا شوي وو هغې کې یو ماشوم داسې و چې هغه مطلب مخکې لګیا و ډېر تیزۍ سره روان و خو بس انفارچونیټلی د هغې بیا ډیت وشو چېرته ونې ته ورختلی و نو هلته نه بیا راپرېوتی و هغه خو دې کې بیا زموږ ډېر زیات سکسسفل سټوریز هم دي هغې نه علاوه کمیونټي سروسز پروګرام چې کوم ډایرکټر دی هغه چیرمین اف سوشل ورک ډپارټمنټ دی هغې ډېر زیات تیزۍ سره دا هر څه روان کړي دي نو ډېر زیات کوآپریټیو دی او ډېر زیات سپورټیو دی ډېر ښه جي ماشاءالله او روز تاسو یو خبرې نوټ کړې زموږ چې کوم دا ینګسټرز دي که نه دوی په دې سوشل کارونو کې دومره اکټیو دي ډېره جذبه ده ډېره جذبه ډېره لري زیاته جذبه او دغه خبره ده که نه چې ماشاءالله زموږ راتلونکي فیوچر چې دی هغه ډېر برایټ دی الحمدلله انشاءالله چې بل خبره دا د مینا چې دا بند کمرو پورې د اکټیویټي پاتې نشي پاتې نشي اصل کې زیاتر زه چې څونه ګورم زما هم تا ته پته ده چې دا سوشل کارونه چې دي ډېر زیات دي نو ما دا کتلي دي تاسو به هم دې خبرې سره اګري کوئ چې دا خبرې بند کمرې کې پاتې شي چای سموسې کیک نه پس بیا هغه خبره مخکې نه ځي او دا هم مې پکې روز چې ډېر خلک دا شی نه وکړي لکه یو څو پکچرز یا داسې یو څه شی ورکړي او هغه به صرف خلکو ته شو کړي چې وایي زه څه کوم لګیا یم او هغې نه پس چې څه راځي لکه داسې غټ غټ نومونه دي چې هغې به د یتیمانانو په نوم باندې راغوښتل اوس هغې په خپله موټرسایکل کې ګرځېدل او ټانګو کې به ګرځېدل او په رشکو کې هغې اوسېدي نو په بنګلوز کې او په 0 میټر ګاډیز کې ګرځي نو د بل حق وال چې دی هغه چې د بل دپاره ته روزي نو بیا به هغه حق هغه له رسوي اصل کې هغه دنیا چې چا نه هیروي هغې بیا دا کار ډېر ایزیلی کولی شي بالکل همداسې نو راځو تاسو طرف لږ طلب راشو نو تاسو چې دی څنګه چې دی ویل چې لکه زه دې کې کار کوم تاسو اوس پورې د هاسپټل پلس د تاسو ویل چې لکه دا زنانو دې دپاره تاسو اوس پورې کار څه وکړو अच्छा ये मेरा एजुकेशन पे भी फोकस है आज जैसा आपने कहा है कि इसकी औरतों की गायनी सेक्टर को मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि हमारी ख़वातीन का आगे जहाँ हम लोग एजुकेशन भी कर लें जो भी कर लें एक सेहतमंद खातून होती है तो मुआशरा चलता है घर चलता है
दूसरा हमारा ये भी टारगेट है। और तीसरी चीज़ ट्रांसजेंडर पे मैंने आजकल बड़ा काम किया हुआ है, क्योंकि आपने हमारे KPK में देखा होगा ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। उसके अलावा उनको बहुत सारे मर्डर के केसेस भी आए हैं। हम लोग मिल के हमारे कुछ सोशल वर्कर जो ख़वातीन हैं अच्छे फैमिली से हैं, हम एक तो अपने आगे हमारा फ्यूचर का ये है कि एकेडमीज़ रन करें कि जो बच्चे अगर नहीं पेरेंट्स पढ़ा सकते या नहीं अफोर्ड कर सकते या वो काम कर रहे हैं, जिन पेरेंट्स के पास हम जाते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं या इनको आप लेके आएँ, आगे से वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम एक काम ये भी मेरा चल रहा है कि उन बच्चों के लिए हम अपने घर में एक एकेडमी बनाते हैं और उसके बाद उन सुबह के टाइम ठीक है वो काम कर लें। हम लोग अपना इदारा एक रजिस्टर करवाने जा रहे हैं जिसमें हम उन बच्चों को लेके आएंगे, खुद एजुकेट करेंगे, उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी एटलीस्ट इतनी उनकी डिग्री हो जाए कि वो किसी भी इदारे में जाके अप्लाई कर सकें और इज़्ज़त की नौकरी उनको मिल सके। और दूसरा ये है कि उनको ये भी है कि आपको पता है चिल्ड्रन अब्यूज़ केसेस बड़े ज़्यादा हैं, इस चीज़ पे भी हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ हर यौ चीज़ ज़्यादा शवे दे और वही करने चिकल यौ शे ज़्यादा शिनो नुकसान देशी बिल्कुल सिर्फ मुंगे चाइल्ड वाले न मुंगे जनानो साइड तराशु नारीनो साइड तराशु लका हर यौ चीज़ जिदेनो आगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा शवे दे और दागे नताइज दी अगर खतरनाक रवान दी अल्लाह दो कि मुस्तकबिल के पदियार से बने कंट्रोल उशी خو بیا ما خبره چې مونږ وایي چې یو له کلیام سزا او دا شي نورو ته به عبرت ملو شي خو دغه عبرت هغه وخت په کله راځي دی باندې هم سوچ پکار دی انتظار کول امید په دنیا قائم ہے امید په دنیا قائم بس دا امید لفظ ته چې دې کنه بس دې ته په انتظار नहीं, आप मर्दों की बात करें, देखें हमारे भी तो फैमिली के जो मेल हैं, आज मैं यहाँ पे हूँ वो भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम भी तो हैं मतलब वो कर रहे हैं, हमें यहाँ तक लेके आए हैं या इज्जत जो अच्छा चलें जिस इदारे से मैं मुंसलिक हूँ एजुकेशन में हूँ वहाँ पे भी हमारे अपने क्लास फेलोज़ हैं या हमारे अपने टीचर्स हैं, उन्होंने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है और हम बड़ा बोल्ड होके वहाँ पे खड़े होते हैं। अच्छा, अब आपको सियासी हवाले से पता होना चाहिए कि ख़वातीन हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और मैं मतलब 2012 से लिंक्ड हूँ इन एक्टिविटीज़ में भी और सियासत से भी। तो 2012 से अभी तक हमें इतनी इज़्ज़त दी गई है कि हम किसी भी स्टेज पे जाके खड़े होते हैं तो हमारे लिए वही मर्द हैं जो हमारे लिए दीवार बन के खड़े हुए हैं, हमें इज्जत देते हैं। दमा खबरें हुई सीसा पिलाई दीवार एग्जैक्टली रोज या ज या नीला या तासु दलता नास ये दस नूर जनाने ची दी अगर को डॉक्टरानी दी इंजीनियरानी दी पायलटानी दी व्हाटएवर ची दी हुन स दी खो सपोर्ट द कोर वाला दी नो डेफिनेटली तासु घूम द चा न चा पर सपोर्ट बांधे रावतले सासु बैक बोंच दे सोक न सोक बवी او ما मेल भी खो दपलार दवादन पस बिया द खावन सपोर्ट सुमरा नो और दूसरा नहीं सबकी सपोर्ट है। मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अगर हम जिस माशरे में हैं, हम लोग एशियन कंट्रीज़ के जितने लोग हैं, हम ठीक है हम औरतें शाना बशाना खड़ी भी हुई हैं, हमारा अपना एक रोल भी है, लेकिन ये है कि इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते कि हम अपने घर के मर्द हैं या हमारे माशरे में इर्द गिर्द जितने भी मर्द हैं उनकी सपोर्ट के अलावा हम लोग नहीं चल सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं एक ख़ातून हो के एक बात ये भी वाज़ेह करूँगी, सबसे पहले हम अपनी इज़्ज़त को महफूज करेंगे तो हमारी कोई इज़्ज़त करेगा, बिल्कुल हमारी इज़्ज़त करेगा। और ये है कि माशरे में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं तो हमें अपने आप को बड़ा क्लोज़ करके चलना भी है और शाना बशाना खड़े हुए ما خبرې لراشي چې وي د ځان قدر بکې ځان حیثیت به پیژنې نو چې د کور درونی په بار بم درونی دا ما خبره دا خبره د سکول یو کا او خسته خبره یو زو کما ته په دې باندې ډایرکټ بریک اخلي نو بعد دک شان دغه دی بریک را روان دی او اشاره د خانی ته کړې د خېټه دغه دا اشاره می خوخه ده چا ده بیا په خیر دي چاته نه لګ هغه شي کنه الته ډایرکټ هم دی هر کله راشه ستړي وشي ما جوړنه کې ډایرکټ پاس دي مل جوړه منډه وਹੀ در پسې جی د بریک نه پسې توای ورکلې د زنانو ورځ دا ان ایم شور چې زنانه خو چې کله زنانو پروګرام می زنانو خو ګوري خو کله کله نارینه هم ګوري چې یاره دې څه خبرې کوي او څه داسې خبرې چې څه داسې تنظیمونه څه داسې میشنز چې زموږ خلاف روانېږي اول ناویر شو
د داسې هېڅ قسمه خبره نشته د زنانو صرف او صرف دومره زموږ کوشش دی چې هغې له چې وراثت کې کم اسلام هغې له وراثت کې حق ورکړي هغه حق هغې له ورکړي د تعلیم حق هغې له ورکړي د روغ صحت حق هغې له ورکړي هغه چې کم داسې واړه واړه خوبونه لري د هغې حق ورله ورکړي او هغه هم دا نه چې هغه یوازې پرېږدي ستاسو په سپورټ باندې چې ستاسو په سپورټ وي نو بیا به دنیا هغې ته هم څه نشي ویل چې پته به یې شاته رور شته پلار شته خاوند شته نو هغه یې لاس پکار نو بس بیا چې دی بیا زنانه ماشاءالله په یو میدان کې شاته نه پاتې کیږي بټ چې تاسو سپورټ وی الله او زنانه غواړي چې دا غي خپل سړی چې کم هم کریکټر کې دی چې هغه سره شانه به شانه ولاړی او ټرست وکي نو هغه خپل دایره چې کوم دا سرکل چې کوم دی هغه ناسم بهر وتل خو خینا او مونږ صرف دونه غواړو چې کوم دا هغه ورکوټي خوشاله دي هغه ته ورسی او هغه ته ملاو شي ځکه چې زنانه ډېر عجز بوټي دي ډېر عجز بوټي ورته ویل شي کنه لکه په وړې خبره مړاوي کیږي او په وړې خبره خوشحاليږي لکه ګلاب قتل ما چې نه ګلاب پایا وای نه چې چھوڑ دیا ټیک اچھا جی تاسو سپورټ څوک دی څوک تاسو سپورټ کوي تاسو د ټول اکټیویټیز کې د کور د نه فیملی نه واخله بیا بار ها د فیملی نه چې کوم دی نو زما پلارم ما سپورټ کوي نور زما فیملی ما سپورټ کوي باقي په یونیورسيټي لیول باندې زموږ چې کوم ډایریکټر دی کمیونټي سرویسز پروګرام او زموږ هیډ اف د ډپارټمنټ ډاکټر شکیل بیا ډاکټر عمران ډیر زیات مطلب موټیویشن موږ د پاره راکوي او ځکه چې هغې خپل هم دا وایي موږ ته چې اکیډمیا سره سره سټوډنټ اکټیویزم هم ضروري دی بله خبره دا چې سټوډنټ اکټیویزم په ترو باندې موږ سره سکلز راځي لکه ډیګري چې کوم دی موږ واخلو مخکې لاړ شو همدغه خلک چې کوم دی یو کلیم کوي چې موږ ته جابز نه ملاویږي موږ په دې کې بي ایس وکړو دې کې ایم ایس وکړو خو موږ ته چې کوم دی جابز نه ملاویږي چې یو انسان کې سکلز نه نو ځکه چې نن سبا خو ټول د ټیکنالوژي چې کوم دی دا ایرا روانه ده نو په دې کې چې انسان سره سکلز نه نو سکلز چې کوم دی بل د یونیورسيټي لیول نه چې کوم دی دغه ځینې لیډرز جوړیږي د لیډرشپ سکلز چې کوم دی دا دغه لیول نه جوړیږي نو زما خو سپورټرز چې کوم دی نو فیملی نه زما ټوله فیملی ما سپورټ کوي هغې نه علاوه چې کوم دی ډپارټمنټ کې زموږ چې کوم هیډ اف د ډپارټمنټ دی باقي چې زما کوم کنسرن ټیچرز دي ټول ډیر زیات ښه دي او ما سپورټ کوي ماشاءالله ډیر لکه پالش کېدل سٹارټ شي کنه بالکل نو هغه چې کوم ټیچران وي یا مشران دي سکول یونیورسيټي لیول کې هغه ته پته وي چې د ماشوم کې سشتا نو پاغي باندې هغه زیات کوشش وکي نو هغه نه یو هغه چې پالش شي نو هغه نه هیره جوړ شي او هیره کې تلاش دي هغه وی څه شي قدر جوهری کو پته تا خو ته پورخ په ماته کې زه خیر د خلک د پښتو ماته نو زه به د مثالونو نه ماته ویم هم چې لګه چوپ شه بس دا ویلي به دی چې ما څنګه هیرو وي تا په پسې ډایرکټ نو ما ونه ویل جوهری قدر سو مچ ثانک یو سو مچ زه پورا تاسو د سپورټ تو جانے نه میری ما وقتی وی چې ایک جان دو کال او دو بس ما د عثمان خبره وای چې تاسو دوه شو کوي کنه نیمه ته پته چې تاسو به خبره نه کوي خو زه بیا هم داسې ناستم چې دې زونه وای دې چې څه وی چې کټ لکه کینچی پلاس او کینچی پلاس تا اچھا جی د زنانه لپاره لغوندې وستاسو په دې اوس چې اپ کمینګ کم تاسو کیریئر شروع کوي یا شروع کړم دي لږ په دې رڼا واچو چې زنانه څنګه چې مختلف سره لګي او چې په یو فیلډ کې هغه نارینه نه ایکسپټ کوي او چې ایکسپټ کوي نو بیا هډلز وته جوړیږي پولیټیشنز یا ایز ا پولیټیکل دیشینو کې راتلل دا څنګه کور کې څوک شته فیملی کې څوک شته چا متاثر شو چې آیت دی فیلډ ته راننوته अच्छा हमारी आपको मैंने पहले भी कहा है कि फैमिली की सपोर्ट के अलावा तो कुछ है नहीं उसके बाद हमारे लिए अच्छी बात यह थी कि जो हमारे इलाके के जितने हमारे मशरान हो गए उसमें ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हैं शहरियार साहब हैं या हमारी फ़ीमेल की जो MNA साहब नौरीन इब्राहिम शी इज़ सो नाइस लेडी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है मुझे मेरे साथ की जितनी हमारी विंग की ख़वातीन हैं उनको उन्होंने सपोर्ट किया है मैं जो अभी आपको गायनी के इशू बता रही थी फिर मैंने ये अच्छी चीज़ थी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिस पे मैं सियासत में मेरे आने का मकसद ही यही था कि मैं अगर एक फील्ड में अगर अकेले मैं चली हूँ तो मुझे शायद उतना ना सुना जाए या मैं अपनी आवाज़ को वहाँ तक ना पहुँचा सकूँ जहाँ तक मुझे पहुँचाना चाहिए तो इसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं कहीं पे भी जाके कहीं पे भी कोई भी बात करूं तो उसको थोड़ी वेटेज मिल सकती है हाँ बिल्कुल उसके इसी चीज़ को देखते हुए जब मैंने गायनी के हवाले से आगे बात अपनी पहुंचाई तो हमारा फिर एक मेडिकल कैंप भी लगा वो सोशल मीडिया पे भी आया चैनल्स पे भी आया
हमने बहुत बड़ा ये बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप, जिसमें तमाम ख़वातीन को फ्री डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, दवाइयाँ भी हुई हैं। हमारे पिम्स से डॉक्टर्स भी आए थे जिनको हमने बुलाया है। इसके साथ साथ हम और भी कैंप्स कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा दे सकें लोगों को। उसके साथ भी एक और चीज़ ये भी अच्छी हो गई है कि डेवलपमेंट के काम स्टार्ट हो गए हैं। خاصه تاسو خبره کړ کومه تاسو وخت وی کنه چې تاسو سایت ته کوم هاسپټلز دی الته چې دینو زنانو ته د ایشوز دی ګاینی پرابلمز دي اول ته ډاکټرز او نرسانه هم سدومره خاص نشته نو چې کوم تاسو دا کمپاین کوي یا زی په زی تاسو چې دینو ډاکټرز یا داسې مختلف تاسو کینه په مختلف ډیزیز باندې خبرې کوي نو وای نت په ویک کې یو داسې دوه ورځې تاسو د دې ځای ډاکټران الته بوزي او داغي چې دینو سرویس خلکو ته ورکې لکه دا هم پوسیبل شته नहीं, हम लोग उसी पे कर रहे हैं। अभी आपको हमने एक ब्रेस्ट कैंसर पे भी बहुत बड़ा सेमिनार हमने अरेंज करवाया था, मतलब हम फीमेल्स को भी लेके गए, वहाँ पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गवर्नर हाउस पेशावर में भी एक ब्रेस्ट कैंसर सेमिनार हुआ था, आपको पता है, उसमें भी हम लोगों की पूरी टीम आई थी, मैं खुद आई थी, मैंने उसको चलाया है। आगे से हमने आगे ऐवान तक भी ये बात पहुंचाई है और हमसे ये प्रॉमिस किया गया है कि हम नेक्स्ट आने वाले जितनी भी चीज़ें होंगी हम इंशाल्लाह पहले इन स्लाइड्स को सामने रखेंगे। जो मेडिकल का इशू है, जो एजुकेशन का इशू है, स्पेशली हमारे गांव की साइड पे पानी का बड़ा इशू है। मैंने वर्क किया है वहाँ पे, आपको मैं बताती चलूँ कि वहाँ पे इतना भी पानी नहीं है कि ख़वातीन अपने लिए यूज़ करें तो करें, पीने का पानी भी नहीं है, वहाँ तक पीने का पानी भी नहीं है। वहाँ पे फिर हमने ये काम किया कि जो हमारे जानने वाले लोग थे या मेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे आप हैं, हम लोगों ने मिल के पैसे जमा किए कि एटलीस्ट एक इलाके में हम ट्यूबवेल लगा दें, इतना हो जाए कि उनको साफ़ पानी तो मिले, साफ़ पानी मिले। हम लोग बड़े बड़े इश्यूज को तो सामने रखते हैं, जो बेसिक अब कुहाट के बड़े, और हम अभी भी यही चाहेंगे कि अल्लाह करे कि आगे हमारे जो नुमाइंदे हैं ऐसे लोगों को बनाया जाए जो आगे ख्याल रखें, तवज्जो दें सारा कुछ। دا څه وجه ده چې د زنانو هغه وی کنه عموما کسان وی زنانه مړ وی د پوزه کو نه دا به کول زنانه ټال مټول کوي ټیک شو کو سړونه سوم غواړي سره نو زه نن در کوم سبا در کو زه وب شي فلانه ډیم سیریس نه غشتي کیږي زنانه او چې کوم زنانه لګه د خلینه تیز یو خپل حق غواړي ناغې نه بیا سړی تنګيږي دا مشروطه دا بدتمیزه ده اسلام نه بوتلې دا او دا دادی او دا دادی نو زنانه غریب په یو کې هم چې دوی نه پرېږدي کو حق د پاره جب چلی نو بیا هم دا بدتمیزه ده او کو غلی پاتې کیږي نو بیا هم ما زنانه چې دی په سو کیږي نو دا ولې داسې کیږي زنانه سره ولې लाइट गश्ती की। हाँ, ये तो हमारे मुआशरे का आपको पता है हिस्सा है, अलमिया है। उसके अलावा ये है कि हम लोग जितना भी इस चीज़ को सीधा करना चाहें तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, हो भी गए स्लोली। आप देखें कि अब आप हमारे KPK के लेवल पे देखें, पहले ख़वातीन इस तरह से बोल्ड हो के सामने आना बहुत अवॉइड करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस भी आई है लोगों में। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम, मैंने लास्ट वीक भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, उसमें हमारी कॉर्नर मीटिंग्स भी हुई हैं जिसमें हमारी KPK MNA MPs ने शिरकत की है। उसमें भी हमने यही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को की आवाज़ बन के हम उभरें, और मेरी तो पर्सनली कोशिश ये है कि मैं सबकी आवाज़ बनूं। मैं कहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर एक इंसान का भी फ़ायदा होता है ना तो बस मुझे उस चीज़ की भी खुशी है। ज़रूर यो इंसानियत बचकोल लका यो कस چې پاسي نو اغه نه بیا وی کنه کتره چې د دریا جوړیږي نو تاسو چې د لکه تاسو په سټریټ چلډرن باندې کار وکړو، تاسو خپل یونیورسيټي لیول باندې کار وکړو، ایجوکیشن د پاره تاسو خاص چې کومه هغه جنہ کې چې هغه ته هم دغه ویل کیږي چې بس 8 نه مخکې ما وایا، میټریک نه مخکې مزه هغه د پاره تاسو د هغه پیرنټس ته پاره ځکه چې خامخا دا اوس دا ټایم تقریبا نیمه دنیا ګوري لګیا ده، نو هغه د پاره دا څه لکه خبره یا تاسو څه کوي لګیای چې هغه ته لګ اویرنس وشي؟ هغې دپاره خو به زه دا خبره وکړم چې پهله موسټلی چې کوم دی دا کوم چې زموږ اربن ایریاز دي دې کې خو ایز سچ داسې موږ څه ایشوز نه فیس کوو، دومره بس همدغه سټریټ چایلډز دي د دې ایشوز ځکه چې دا یو ډېر غټ ایشو دی نن سبا. هغې نه علاوه فیمیلز دپاره چې کوم رولر ایریاز کې دي هغې زیاتر ډیپرایو دي دې هغه نه اپرچونټي نه، هغې ته نه میلاویږي دا اپرچونټیز. نو پیرنټس دپاره خو زما همدغه سجیشن دی چې تاسو ایون یو موقع خو وله ورکوي که نه، د مخکې تلو موقع ورکوي. نو سټوډنټ چې کوم دی یو فیمیل
تر هغې پورې مطلب چې هغه لږه شانتې موټیویټ شي، لږ موټیویشن ولا پکار وي. چا موټیویټ شي ډېره مخکې تللی شي. ایون میلز چې کوم دی هغه کار نشي کولی کوم چې فیمیلز کولی شي. نو زما خو خپل ریکمنډیشن دا دی چې جسټ یو موقع پکار وي خلکو له موقع ورکول پکار دي دی له. او چې دا کوم علاقې موږ ښایي روز دغه کو زنانه دي کو هلکان دي کو ماشومان دي هغه ډېر زیات تکړه وي، د هغې سکلز دومره زیات وي که نه، کو ایجوکیشن کې والے کو سپورټس کې والے یا کو نورس ایکټیویټیز کې والے، خو صرف هغې ته د پالش ضرورت وي، د سپورټ د هغې ډېر زر کېږي او دا دی چې هغې ته صرف یو پوش ضرورت وي او هغه پوش چې دی هغه د دې په صورت کې دلته ناست دی. مینا ولې نه چې موږ هم یو هغه جوړ کړو څه چې موږ هم څه داسې کار موږ کاري خیر پکار دی. خبره پټ په پټه خو لګیا دا یو. خو زموږ چې کوم دا کاري خیر دی که نه، د مین تھنګ دا چې زموږ چینل زموږ په د چینل په اساسات باندې دا موږ منتخب شوي چې دا ګوره وي د بل دپاره اواز اوچتول دا ډېره غټه خبره وي، ټیک شو، دې ثواب 100 درجه ملاویږي. دا بله خبره ده چې کم میسیجز ما ته راځي یا ایون تاسو له هم درځي، خو زه خو تقریبا د 7 کال نه دا شو کوم دا وومن رغه والا، نو دې کې ما ته عموما خلک ما دا ټارګېټ کوي او نو ته خو دې د شوبیز جینۍ ته خو به غواړې چې جینکۍ زموږ ښځې زموږ خرابې شي او دا شي، دا نه ګوري چې بهی زه وایم څه او زه غواړم څه دې دپاره که نه. نو لکه هغه د هغې هغه یو غلط نیګیټیویټي او غلط سوچ چې دی هغه په هغې دونه حاوي دی چې که ته ښه خبره هم هغې ته رسول غواړې نو هغې ښه خبره نه پیک کوي که نه. ښه خبره زه به دا وایم ګوره ولې همیشه سوري زه دې وخت کې خپل پښتانه دې وخت کې مخاطب کوم ځان سره، پنجاب کې ایشو شته خو دومره نشته چې څومره زموږ دلته دي، ټیک شو. په نورو ځایونو کې تاسو وګورئ ولې زموږ پښتانه چې دي لور خور سره دومره زیاتې کوي. همدغه ګوره لور چې د مور د کور هم ځي نو مور پلار دپاره دعا کوي، مور پلار یادوي. زامن لاپروا دي چې ښځو بچی شي هغې بیا پرونه خویندو په مور پلار باندې څه کار نه وي. فهمید صاحب وایي چې زه خو داسې نه یم نه ته نه، خو جینۍ چې دا پښتانه چې دي د لور په قدر او په عزت باندې پوه شي. خور له وراثت نه ورکوي چې ځمکه هر څه د هغې پیسه زیات وي، واده کوي یا نه وایي سبا بیا رانه خاوند چې دی نو د دې څه غواړي. څونه کیسز مونږ وکتل زنجیرونو باندې تړلي وو. ښه چې قتلونه یو بل شي وکړي نو په سورو کې خویندې ځي، ښه بیا د خویندو نه اجازت تپوس نه وي، مور پلار اجازت تپوس په وړې وړې او په نکاح کې خلکو ته دا زیاتې زموږ دلته کېږي، اوس هم په کلو کې کېږي. دې شي نه لږ غوندې کنټرول پکار دی. دې دپاره زموږ دا بیسک هغه وي چې لکه مونږ په دې باندې پروګرام وکړو، په دې باندې مونږ خبرې وکړو. دغه زما او ستا مین مقصد دی. خو راځي نو هراسمنټ لکه تپوس کومه لکه چې لکه یونیورسټي لیول او هغې باندې جینکو دپاره لکه هراسمنټ دپاره تاسو هغې دپاره هم څه کار کوئ یا نه هغه او ریسنټلی څه ایشو شوی مو ډېره هایلایټ شوې وه یونیورسټي اوس کالجز کې؟ بالکل په هغې باندې خو مین یو کار چې کوم دی نو زیاتر اویرنس سیشنز مونږ کوو چې مطلب فیمیلز هراسمنټ دپاره دې کې بیا مونږ سره ډومestic وایلنس راشي. هراسمنٹ کې بیا ډیر هغه راځي لکه موسټلی چې کوم دی اسید په خلک ورولي، زیاتر چې کوم دی نو بلیک میلینګ کوي، ابیوزینګ کوي. نو دا هراسمنٹ دی دپاره موسټلی مونږ بیا هغه کمپینز خپل چلو، اویرنس سیشن یونیورسټي ته ورکوو چې ډفرنٹ ډپارټمنټس دي. خیر یونیورسټي کې خو دا ایشوز مطلب موسټلی هر یو یونیورسټي کې کیږي یا آفیسز کې مینلی چې کوم دی نو دا ایشو چې کوم دی آفیسز یا کو ایجوکیشن دی سایډونو ته دا ایشوز ډیر وي. نو په دې باندې مونږ زیاتر دا اویرنس سیشنز دا کنډکټ کوو چې یاره دا خلک اویر شي چې د دې خپل رایټس دي، د هر چا خپل رایټس دي. او ایجوکیشن خو چې کوم دی دا خو یو بیسک رایټ دی، دا که میل وي او که فیمیل وي د هر چا یو بیسک رایټ دی. اچھا بل خبره ده څه کېږي څه کېږي د میل څوک هراسمنټ کوي لکه زنانو ته کېږي نو سړو ته کېږي د هغې هراسمنٹ هم شته، بالکل شته. هم سړی یې کوي बहुत ज्यादा आजकल तो इतने केसेस हैं कि यू कांट इमेजिन. لکه زه چې زنانه غریبه خو د ځان لپاره را به سړي څه وچېړي مردی چېړتے هونګې څونه خوند به کوي سړي لکه چې ښځې سړي وچېړي که نه لکه خو نه زه دا یم چې زنانه خو دا ایشوز کمپلینټ کوي که نه نو مې بي شاید دا هلکانو سره به هم داسې څه پرابلم وي. سب سے बेचारे जो मेल हरासमेंट में हैं वो अपनी बेगमात से हैं. देखे थोड़ा सा उनके हक में भी बात करनी चाहिए, मतलब उनको ये हरास किया जाता है. एक तो हम खवातीन की एक और प्रॉब्लम है कि कभी हमारे कपड़े नहीं होते है ही नहीं ना. और अगर मर्द ने वैसे भी उधर देख लिया तो वाले गोरे दावले वो तो गोरे से चल रहे. सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ना आप मेल के लिए वो अपना ATM ही अपनी बेगम को दे दे, बात ही खत्म.
دې بیا هم د ښځو پاک خبرې کوي سړوله مسکوله ګوله خو کیسې ښځو ته راته وکړه उनको ये करें कि एक उनकी पॉकेट मनी रख दें मेल की कि ये आपके फ्यूल के पैसे हो गए, ये आपके आने जाने के पैसे हो गए, बाकी खाना तो आपने घर आके खाना है। ददीशी फेवर के जने मर्द होता है, सारी जिम्मेदारी उसी की होनी चाहिए। वो है लेकिन आप ये हाँ ही खवातीन की अना को तस्कीन पहुंच जाएगी करने जा रही हूँ माँ सरप रोते सच में जो हमारे माशाल्लाह शरीफ मर्द हैं वो इस दौर के मजलूम है मामली दिली दी अल्लाह मजलूम के लिए इशारा ही काफी है और واغشته ځکه چې هغه زی یونیورسيټي ته دغه پریزنټیشن دی او سنور اکټیویټیز کوي لګیا دي هغه مونږ نه اجازه واغسته مونږ مته زلاړه شو الله دې منشي الله دې مرشي را به شو نګت صاحب لا برا شو مظلومانو باندې خبره کیږي ځکه چې زما کور کې مظلوم دی دا سړی چې کینی کنه نو ډېر کولو کولو خبرې نه کوي घर भी तो जाना है ना घर भी तो जाना نو دې تم پته چې زما کور ته زما نراشه میو صاحب ناشته कुछ इनके हक में बोल दो نه دا اے ټی ایم خبره چې دیو کړه دیو وخت ورول ډاره دا هغه ته وروله چې لکه د دې دوه غټ پلیټ فارم په تھرو باندې بازه هغه ته دا خبره وروم چې ته دا کار وکا خو زه به دا وایم چې کوم زنانه خپل کار کوي کنه لکه تاسو هم یو ورکینګ لیډي یې روز هم ده زه وایم چې هغه ته څنګه به سړی نه هغه پیسې غواړي یا سړی ته به چې تمہارا راکا خپل ماشاءالله خو ټیک ټاک سړی ګټي ये आपको किसने कह दिया सोशल वर्क वाले सबसे ज्यादा गरीब होते हैं अच्छा हाँ जी ها बिल्कुल زه چې زو زه چې زه مال خو واجب غوندې لګي ځکه چې زه خپل عادت شوم کنه مال ډېر سړی واجب جوړ دي لګي نو موږ نه خو نه کیږي چې موږ چاته وایو چې موږ لراکا نو به زموږ سړی خو په دې خوشاله دي ای خو به आपको पता है हम इसी चीज में तो मारे जाते हैं कि सबको ये लगता है कि मतलब ये एक बाहर वर्किंग वूमेन है तो इनको ये बड़ी इंडिपेंडेंट होगी और इसके पास सब कुछ होगा सोर्सेज होंगे। अच्छा सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि हमने अपना वो कहते हैं ना वाइट कॉलर शो करना होता है वो भी करना होता है, फिर लोगों की भी हमसे उम्मीदें होती हैं और जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई अगर हमारे पास आए और हम उसके काम ना आए तो वो बड़ा दुख होता है। उन चीज़ों को बड़ा मैनेज करना पड़ता है यो होप सर जी چې بای دا کس ماته ناشته او دا دونه غټه داوا کړې ده نو بیا خو به سر धड़ की बाजी به लगे کنه। अभी मुझे हमें एक सजेशन देने को कहा था कि हम खवातीन के लिए क्या करें तो बहुत सारे लोगों ने सिलाई मशीनें और ये वो, मैंने कहा सिलाई मशीनें अच्छी बात है, हमारे अभी सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और अच्छा मोस्टली लोग अब ये कहते हैं कि हमें हर चीज़ तैयार घर में मिले, ये भी थोड़ा सा इशू है। तो उसके अलावा मेरी अभी रिसेंटली एक सजेशन भी गई है और मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें एटलीस्ट कोहार्ट में एक फोकल सेंटर चाहिए जो टोटली फीमेल्स का हो। मतलब ये मेरी अपनी एक सोच थी और अपनी मेरी एक सजेशन थी कि एटलीस्ट जहाँ हमारा एक ऐसा ऑफिस हो, अगर मैं पॉलिटिकल हवाले से आगे रन कर रही हूँ और लोग इस चीज़ से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमारी कितनी पहुँच है या हमारी कितनी बात मानी जाती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं एक जगह एक सेंटर बना लेती हूँ और उसमें हमारी 3, 4, 5 खवातीन बैठ जाती हैं, अगर मैं मिस हूँ, मैं कहीं पे हूँ, मेरी जगह कोई और बैठी हुई, तो एटलीस्ट हम एक खातून को पता होगा कि ये एक सेंटर है, हमने यहाँ जाना है, हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कोई मेडिकल इशू है, कुछ अवेलेबल हो, बिल्कुल यही मेरी सजेशन अभी गई और इंशाल्लाह इस पे मैं काम भी कर रही हूँ। चिकला यौ जनाना रोजी का ना और दास हक दपार रोजी आवाज उठती उसको दबाने के लिए बहुत सारे और आवाज उठ जाते हैं। ठीक शो नो दास की साइडों ने दास नेगेटिविटी है। आपको पता है मुझे खुद को बेसिकली मुझे खुद को फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ों से उम्मीद से हम चले जाते हैं अपने इदारों की तरफ, तो वहाँ पे भी हमें कहा जाता है कि ये इशू नहीं ठीक होने वाले, आप बस चुप ही रहें, आपके पीछे पड़ जाएंगे। और आप पेशावर तो फिर हमारा कैपिटल सिटी है और यहाँ पे डेवलपमेंट भी है, लोगों में अवेयरनेस है, तो कोहार्ट ऐसी जगह है कि सिटी से हट के जितने उसके मज़ाफ़ात में इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी तक जहालत है, जहाँ औरतों को बहुत दबाया जाता है।
बैकवर्ड उसमें होता है। फिर उसमें फिर औरतों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने हक के लिए उठें, आप अपने हक के लिए। यही बस मुझ पे हाल की खयू اصل کې هغه دونه پرشرایز وي بچپن نه هغه دونه دباو وي چې هغه بیا دا سوچ نشي کولی چې لکه د کور والاو سره مونږ څنګه بغاوت وکړو نو هغه دې ته بغاوت نوم ورکوي کنه ځکه هغه په دې نه پوهې چې لکه دا زمونږ رائټس کی دي دا الله تعالی مونږ ته دا هغه وایي کنه چې لار راکړې دا هغه مونږ ته دا سانتیا خدا هغه ته خودل شوی نه ده کنه هغه ته خودل شوی هغه خو هغه دا هغه مول چې دی هغه ټایپ شوی کنه نو بیا تاسو خبره منلو د پاره خو زما خیال پورے جدوجہد بکولی کا نا۔ اچھا آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، اب ہم ہر چیز نا گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی حکومت نے کیا کیا، حکومت کیا کر رہی ہے، کیونکہ میں ایک چیز میں لنکڈ ہوں، مجھے پتہ ہے اب وہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو فوڈ اتھارٹی پہ لے کے جاتی ہوں، اب وہاں پہ ہمارے سیل نمبر یہ ہیں کہ آپ کو اگر کوئی شکایات ہے تو یہاں پہ جائیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے لیول پہ اتنے پرابلمز ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گی کہ میں خود گئی ایک سبزی شاپ پہ، اس سے میں نے کہا یہ چیزیں مجھے دے دیں، تو انہوں نے آگے سے مجھ سے کہا کہ اب میں خاتون ہوں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا بل ہے۔ میں نے کہا یہ سامنے جو آپ کا ریٹ لسٹ بنا ہوا ہے تو اس میں تو آپ تقریباً 300 راؤنڈ اباؤٹ مجھ سے زیادہ پے کر رہے ہیں۔ تو آگے سے مجھے کہتا ہے جی میں نے بڑی دکان میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس میں میں نہیں کماؤں گا، ٹیکس بم تیو بس۔ ہاں بالکل۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ یہ آپ کسی کو، پھر میں نے سوچا کہ میں تو اس چیز پہ آواز اٹھا سکتی ہوں، جو اور لوگ غریب آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو میں نے وہیں پہ سٹینڈ لیا، وہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے فوڈ اتھارٹی والوں کو کال کی، میں نے پھر ڈی سی آفس کال کی اور میں نے پھر ان کو بلایا، اور یہ پھر دکاندار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ یہ بات کرتا ہے میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ ہاں تو پھر وہ ایکشن ہوا اس پہ، پھر پوری منڈی میں، پھر شکر ہے کہ ہمارے وہاں کے جو ڈی سی تھے یا ڈی پی او صاحب تھے بڑے کوآپریٹو تھے، میں نے پھر سارے لنکڈ کال وغیرہ کی اور ان کو میں نے بلایا اور بغیر کوئی تعارف کروائے انہوں نے بھی رسپانس دیا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ جی میں سے ہوں یا میرا یہ عہدہ ہے یا کچھ بھی۔ وہ لوگ پھر آئے، انہوں نے اس سبزی والوں کو مطلب وہ مارکیٹ والوں کو اناؤنس کیا کہ ریٹ لسٹ لگائیں، جب آپ کو ہم اس کی 1% کی بچت دے کے آپ کو ہم منڈی میں ایک چیز پرووائڈ کر رہے ہیں تو ہاؤ کین پاسبل کہ آپ اور بدتمیزی آپ خواتین سے کریں گے۔ آپ یقین مانیں الحمدللہ مہینوں لوگوں کو میں بھیجتی رہی ہوں، اور اس کے بعد خواتین نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ دکاندار ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں سرکاری بندے نہ ہوں۔ دا یاره پکار ده کنه او ګوره دا زه د 10 روپۍ چې اضافي هغه کسانو له ورکوي چې لاندې ناستي ځان سره داسې لږ سامانونه یې بوډا وي ضعیف وي هغې له اضافي ورکوي، خو چې دا بگ سټورز دي او دا ډبل ټریپل ټیکسونه د نه اخلي دې سره نه دي پکار۔ تو وہی اویئرنیس بھی ہمیں دینی ہے، صرف یہ ہم اپنے آپ پہ ٹیگ لگا دیں جی ہم سوشل ورکر ہیں یا ہم ایک وومن کا ونگ کا حصہ ہیں یا ہم یہ چیز کریں گے یا یہ کریں گے، یہ تھوڑا سا راہ مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی میں آپ کو دوبارہ بات کروں گی کہ ایک بندہ بھی ہم سے فائدہ لے لے تو وہ بھی آپ کی روح کو تسکین کا ذریعہ ہے۔ رښتیا په لاره باندې هډلز ډیر وي، پرابلم ډیر وي، ستونزې ډیرې وي، خو ایٹ د اینډ حل کیږي او واریږي او انشاءالله دا زنانو ته په پورا غوي کنه چې ته په ډټ شي ډټ کې کھڑے ہو نو الا کیږي داسې نه کیږي او بل دا دی چې ډپارټمنټس تخپل پکار دي چې د بازارونو سروے د افیسز سروے دا د خپل کوي کنه او په عام جامه کې د ځینو ته زیاته پته لګي، ډیره زیاته مننه نګهت زما صاحب راغلی، تاسو ډیر ښایسته خبرې اترې تاسو سره وشوې، زنانه د خپل رایټس نه خبر شوې، چې اف ان کیس بل چا سره داسې مسله وشي نو هغې کم اتھارټي هغې استعمالولی شي۔ ډیره زیاته مننه، روز ورځ دې څنګه تېره شوه؟ ډیره مزدار او چې تاسو سره ورځي نو بیا خو تپوس مکوه روز ورځ زمونږ ګل ورځ لاړه د ګل ورځ له خیر ته هغې پسې ولې خپه هغه رغب اخیسته نه ښځه بس پرېږده صوفي کے چینل کے تو میں تھینک یو بھی کروں گی کہ آپ لوگوں نے عزت دی، اللہ آپ کو عزت دے، اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بنیے گا، اور میں اس چیز کا بھی وعدہ لیتی ہوں اللہ نے اگر چاہا یا اللہ نے کوئی ایسا مجھے مقام دیا جس پہ میں جا کے کچھ کر سکوں تو انشاءاللہ میرا آپ کے
पहले आपसे वादा ये हो रहा है कि मैं फिर करूंगी। मैं कॉल करती रहूं नहीं। एक शौक मीना। देखिए कौन सी मीना? मीना, आपने मुझे नहीं कहा, मैं आपको खुद कह रही हूँ और मैं लाइव ये चीज कह रही हूँ कि इंशाल्लाह हम टीम वर्क करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इस चीज़ के अगर सियासत में या इन चीज़ों में निकली हूँ सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम इंसानियत के काम आ सकें। अल्लाह की नीयत साफ और मंजिल आसान। आसान ढेर ज़्यादा मनन इजाज़त पसंद नाखलन बोली चीज़ बस अब हाजिर मोरोज बदनोस देवी हफ्ते पूरी इजाज़त वाली او ان شاء الله جی زبا یوې هفتې اجازه تلم او بیا به ملاویږم تاسو سره. خپل ډیر زیات خیال ساتئ او به ډیر زیات اسکئ، د بهر خوراک مه کوئ، نن سبا ورځ ډیرې خرابې دي او ان شاء الله